بسم الله الرحمن الرحیم. موږ او تاسو ته دې دا پته وي چې یاره کوم ګناهونه داسې دي چې د هغې سزا الله پاک انسان ته په دنیا کې ورکوي. هغه دوه ګناهونه دا دي چې یو د مور او پلار نافرماني ده. دا ډېر لوی بد عمل دی. څوک چې د مور او پلار نافرمانه وي نو الله پاک هغه ته په دنیا کې د مرګ نه مخکې سزا ورکوي د دې نافرمانۍ په بدله کې. او بله غټه ګناه دا ده چې د هغې په دنیا کې انسان ته سزا میلاویږي نو هغه تکبر دی. تکبر هم نه دی پکار. موږ دې الله پاک وساتي په هیڅ شي کې، په مال دولت، په کپړه، په بنګله، په هیڅ شي تکبر نه دی پکار. په دې باندې الله پاک ډېر زیات ناراضه کیږي او سزا پې میلاویږي. بس الله دې موږ د دې نه وساتي. جزاکم الله خیر. بسم الله الرحمن الرحیم. موږ او تاسو ته دې دا پته وي چې یاره کوم ګناهونه داسې دي چې د هغې سزا الله پاک انسان ته په دنیا کې ورکوي. هغه دوه ګناهونه دا دي چې یو د مور او پلار نافرماني ده. دا ډېر لوی بد عمل دی. څوک چې د مور او پلار نافرمانه وي نو الله پاک هغه ته په دنیا کې د مرګ نه مخکې سزا ورکوي د دې نافرمانۍ په بدله کې. او بله غټه ګناه دا ده چې د هغې په دنیا کې انسان ته سزا میلاویږي نو هغه تکبر دی. تکبر هم نه دی پکار. موږ دې